دغه نوجوان صحابي ورته وی د الله پاکه پیغمبر د دې وجې نه جاړم چې زه به مړ شم د مرګ نه نه یېرېږم د الله پاکه پیغمبر د دې وجې نه جاړم ولې جاړې وی د دې وجې نه جاړم ما به اورېدل چې په مکه کې یو پیغمبر دی او خلک په ډېر ظلمونه کوي خلک ورسره ډېر زیاتي کوي ما به وی چې ارمان چې دا پیغمبر مدینې منورې ته راشي چې زه ډېر خدمت وکړم د الله پاکه پیغمبره ته مدینې منورې ته رالې خو معلومېږي داسې چې زه دې جدا کېږم زه درنه جدا کېږم ما ستا خدمت ونه کو زه مرم زه په ځان پوهېږم نو دا جاړم په دې باندې چې زما کوم ارمان هغه پوره نه شو ما ستا خدمت ونه کو نبی علیه الصلاة والسلام ورله تسلي ورکړه بیا ورته په دې سر لاس کېښودو او بیا ورته دعا وکړه الله ته ورته شفا نصیب کړه خو نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه د نوجوان صحابي د خوا نه رووت که نه نو چې کوم رشته دار یې هغې ته ووي معلومیږي داسې چې د هلک وفات کېږي داسې معلومیږي خو که وایي دی وفات شو ما به خبروي زه به یې جنازې له راځم بهرحال وخت تیر شو نبی اسلام بیا تپوس کوي هغه نوجوان هلک چې و د هغه څه وشو وایي د الله پاکه پیغمبره خو وفات شوی دی او ها ما خو دوی ته ویلي چې ما به خبروي دوی زه خبر کړی نه یم راځئ چې ځو نبی علیه السلام ځان سره صحابه کرام ملګري کړو روان شو لاړو نو چې کله رشته دارو له ورغلل نبی علیه السلام ورته وفرمیل ګوره ما تاسو ته ویلي وو چې دی وفات شي ما به خبر کوي زه به په ده جنازه کوم نو تاسو زه نه یم خبر کړی نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته لاړ که نه نو هلته کې یو نوجوان صحابي و د نبي علیه الصلاة والسلام نه ګیر چاپېره ډېر تاوېدو کله به مخې ته راته کله به شاته راته کله به ښي طرف ته کله ګس طرف ته نبي علیه الصلاة والسلام ته به یې داسې کتل نبي علیه الصلاة والسلام روغ ته ویل که څه چل دی ته راشه هغه چې راغی نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل څه مسله ده کله راته مخې ته راځې ودرېږې کله شاته راځې ودرېږې کله ښي طرف ته کله ګس طرف ته ما ته نیغ نیغ ګورې ولې هغه ورته احبک یا رسول الله د الله پاکه پیغمبره زه در سره مینه کوم زه در سره څه کوم مینه در سره کوم ډېره نبي علیه السلام مینه را سره کوي وی رښتیا سي د خولې خبره ده په رښتیا مینه کوي نه د الله پاکه پیغمبره د زړه نه در سره مینه کوم وی ښه بیا پلار دې څه کار کوي مسلمان دی کو کافر بیا خو کافر دی بیا لاړ شه ماله دې د پلار سر راوړه اوس دا مضبوط امتحان دی که نه دی لاړ شه چې پلار دې کافر دی بیا د هغه سر ماله راوړه نوجوان صحابي و توره یې راویستی یو کړس یې تې داسې وتمبو تیکې له یې راپرېښوده وی د الله پاکه پیغمبر دومره مهلت راکړه چې صرف هغه ته ورسم اوس به ستا په خپو کې سر پروت وي منډه یې کړه چې منډه کړه نبي علیه الصلاة والسلام ورته اواز کوي لکه دې خوا راشه دې خوا چې راغې موږ په چا پلارانو نه وجنو موږ په چا پلاران نه وجنو خو تا وایي زه در سره مینه کوم نه ما چې رښتینې مینه کوي کاسې د خولې مینه ده بیا دغه نوجوان صحابي به د نبي علیه الصلاة والسلام مجلس ته ډېر زیات راته د نبي علیه السلام خدمت پی کوم څه ورځې تېرې شوې نبي علیه السلام دې ونه لیدو چې وایي دې لیدو صحابه کرامو نه تپوس وکړو یاره هلک په زما مجلس ته راته اوس نشته چې چېرته تللی دی صحابه کرامو ته وفرمیل وایي د الله پاکه پیغمبر بیمار دی ناجوړه دی ځکه نشي راتلی نبي علیه السلام یې ښه وایي زه چې پوښتنې لی لاړ شو چې تپوس یې وکړو راځئ چې لاړ شو نبي علیه السلام د صحابه کرامو سره ملګری شو لاړ د هغې هلک تپوس لاړ خو چې د دغې نوجوان صحابي څنګه په نبي علیه السلام نظر ولګېد دی په جړا شو نو نبي علیه الصلاة والسلام ورله تسلي ورکړه بچیه جاړه ما الله به دې جوړ کړي ستا نه ډېر بیماران دي الله هغه جوړ کړي تا به م الله ښه کړي څه یې ونه ورکړه تسلي نو چې کله بیمار لاړ شي نو لومبې طریقه دا ده چې هغه له به څه ورکړي
تسلی بوله ورکړه نبی علیه السلام ورته تسلی ورکړه بیا ورته نبی علیه السلام په دې سر باندې لاس کېښود چې نبی علیه السلام ورته تسلی ورکوله دغه نوجوان صحابي ورته وایي وی د الله پاکه پیغمبره د دې وجې نه جاړم چې زه به مړ شم د مرګ نه یېرېږم د الله پاکه پیغمبره دې وجې نه جاړم ولې جاړې وی د دې وجې نه جاړم ما به اورېدل چې په مکه کې یو پیغمبر دی او خلک په ډېر ظلمونه کوي خلک ورسره ډېر زیاتي کوي ما به وی چې ارمان چې دا پیغمبر مدینې منورې ته راشي چې زه ډېر خدمت وکړم د الله پاکه پیغمبره ته مدینې منورې ته رالې خو معلومېږي داسې چې زه دې جدا کېږم زه درنه جدا کېږم ما ستا خدمت ونه کو زه مرم زه په ځان پوهېږم نو دا جاړم په دې باندې چې زما کوم ارمان هغه پوره نه شو ما ستا خدمت ونه کو نبی علیه السلام ورته تسلي ورکړه بیا ورته په دې سر لاس کېښودو او بیا ورته دعا وکړه الله ته ورته شفا نصیب کړه خو نبی علیه السلام چې څنګه دی نوجوان صحابي د خوا نه رووت که نه نو چې کوم رشته دار یې هغې ته ووي معلومیږي داسې چې د هلک وفات کېږي داسې معلومیږي خو که وایي دی وفات شو ما به خبروي زه به یې جنازې له راځم بهرحال وخت تیر شو نبی اسلام بیا تپوس کوي هغه نوجوان هلک چې و د هغه څه وشو وی د الله پاکه پیغمبره خو وفات شوی دی او ها ما خو دوی ته وویل چې ما به خبروي دوی زه خبر کړی نه یم راځئ چې ځو نبی علیه السلام ځان سره صحابه کرام ملګري کړو روان شو لاړو نو چې کله رشته دارو له ورغلل نبی علیه السلام ورته وفرمیل ګوره ما تاسو ته ویلي وو چې دی وفات شي ما به خبر کوي زه به په ده جنازه کوم نو تاسو زه نه یم خبر کړی هغې رشته دارو ته وایي د الله پاکه پیغمبره مونږ ته فتح وه چې که ته په ده جنازه وکړې الله درته مغفرت نصیب کوي ته ده پکې ډېره پیدا ده خو د الله پاکه پیغمبره مونږ ته ځکه خبر نه کړي چې په دې لاره باندې د یهودو کورونه دي نو مونږ وی چې ته جنازې له راځې هسې نه چې تا ته یهودیان تکلیف در ورسوي نو مونږ وی په جنازه کې زمونږ د دې ملګري پیدا ده زمونږ د دې رشته دار پیدا ده خو په نه راتلو کې ستا پیدا ده نه ځکه مونږ تا ته ونه وي نبی علیه السلام وی ښه صحابه کرامو ته وفرمایل وی راځئ چې ځو چې لاړ شو نبی علیه السلام د دې نوجوان صحابي په قبر ودرېد او صحابه کرامو ته وی دعا وکړئ نو چې نبی علیه السلام لاس مبارک اوچت کړو نو څه ډېره عجیبه دعا یې وکړه وی الله د دې نوجوان هلک سره د قیامت په ورځ داسې میلاو شه چې دې تا ته خاندي او ته ده ته خاندي چې دې تا ته خاندي او ته ده ته خاندي ستاسو نه تپوس کوم چې زه تا ته خاندم او ته ما ته خاندي خو مطلب دا دی چې د یو بل نه رضا یو که نه الله چې دې ستا نه رضا یي او ته د ده نه رضا یي یو صحابي وایي په دغې وخت کې ما ډېر ارمان وکړو چې کاش د دې قبر والا په ځای زه وی چې دا دعا نبي علیه السلام ما ته کړی وی د ده په ځای زه وی اوس دې نوجوان صحابي څه خبره کړې وه احبک یا الله پاکه پیغمبر ستا سره مینه کو یو خو د نبی علیه السلام سره څه پیدا کوي مینه دا واقعه په بله خبره پورې یاد شوه ما ته د بیمار پرسۍ طریقه